السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. مینوالو په دغه شانتې ماشومانو سره وس ظلم او زیاتې کیږي چې دا په نننۍ واقعه چې په پنډۍ کې مخې ته راغلې ده. راولپنډۍ جنډه د چیچې په علاقه کې د نهو کالو ماشومه زینب سره اول سره غلط کار کړی دی. د هغې نه بعد بیا ډېره سخته بېدردۍ سره قتل کړی. مینوالو ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې کړم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ. د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وي، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټاله نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. مینوالو وروسته د دغه شانتې ماشومانو سره ظلم او زیاتې کیږي. نن چې څنګه په اسلام آباد راولپنډۍ کې دغه زینب ماشومې سره ظلم زیاتې شوی دی. دپاره د کور نه بهر چې بهر ته ووتله، نو دا بهر نو یو ځناور د لاسه ونیوله او خپل کور ته یې دننه کړله او وسایل غلط کار وکړو. چې دغه ماشومې ورته وویلې چې زه به مې اوس پلار ته ویم چې ما سره مې د خپل ګاونډي دغه شانتې غلط کار وکړو. نو هغه ظالم دغه ماشومه رانیولې ده، وژلې ده او بیا یې د خپل د بیټ لاندې پټه کړې ده. چې عزتمنو چې اوس د دغې ماشومې والد ورپسې بیا ګرځېدلو ورپسې تړه شو چې سناب د چاپونو سره دغه ملزم کور ته ورسېدل او چې دغه کور یې وکتلو نو د ماشومې د دغه د بیټ لاندې مړه پرته وه. مینوال داسې د ځناورو په هره باندې ستاسو څه خیر ده چې اخر دې ځناور ته د کومه سزا ورکړل شي چې دا ځناور د په چاو کې سړیان پانسي کړی شي او یا دې وسېزلی شي سبا بل کس هم دغه شانتې غلط کارونه کوي. مینوالو زموږ د سره نننۍ معلومات تر د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.